انسان دا جون ختمېدو والا دی او هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي خلک اختلاف کوي تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرگ اغا حقیقت ته چې دی کې د اچا منکار رشته نه پکې د چا اختلاف شته، که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرگ مني. مرگ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرگ ایمان دی او د کافر په مرگ ایمان نشته. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي، چې مني یې خو د ایمان شو. نه، مونږ چې مرگ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب ده چې مونږ وایو چې مرگ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. مونږ وایو د مرگ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي. چې خاص وخت او نیټه نی راغلی د چا نسا نه وځي، نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه رستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وی تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړي مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرگ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو، مرگ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرگ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرگ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، دا هغې نه پس د قیامت پر ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. سړی دوکه کوي. خیر دی مرگ رستو دی لائے مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یمه، دا خو لا زه بیمار نه یمه، ناجوړه نه یمه. د دنیا دا جون سړی په دوکه کې اچوي. حالانکه د دنیا دا جون الله وی ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به دنه وخیږي، کور به دنه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو د پاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ډس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي، لار کې به دنه څه وځي. د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی. ټک په هغه شپه کې دنه څه وخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دې مټونی وداسې ویړه قوم. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کی حدیث تے کن فی الدنیا کا انک غریب. دنیا کې داسې جون تیر کله که مسافر. مسافر چې یو ځای کې دمه کوي
یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې، نو هغه هلته کې د هغه وایي هغه مطلب دی چې اسیم روان یم، دا کټم پردی دی، دا کوټه پردی دی. مسافر خو سرای کې اوسي، سرای کې اوسي، دا سرای دا کوټ دا کټ پردی دی، او د هوټل دا کمره پردی ده، او دا صادر پردی دی، دا بجلی پردر، هغه په هغې خیال نه ساتي. هغه خپل مقصد ته ایثار دی، خپل مقصد کې لګیا دی. د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته دی رایم چې هغه خپل مقصد پوره کړم. د کوټې غم کې نه، د بسترې په غم کې نه، پردی دی هر څه، چې خپل مقصد یې پوره شي، روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه ته مسافر او عابر السبیل، بلکې داسې ځان که لکه په لاره چې سړی تېرېږي. مسافر خو بیا هم یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي، او چې په لاره تېرېږي د غاړو دمه نه. وعد نفسك من اصحاب القبور، اے عبدالله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه، داسې ځان فرض کړه چې زه په مقبره کې مړی پروت یم، وروستو نه باندې مرګ راځي که نه، مقبرې له به دې اوس نه ځان داسې فرض کړه لکه د مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره څه کوي؟ هغه دنیا مال سره څه کوي؟ د مارونو مرګ یو حقیقت دی، انکار تی نشتا، خامخا راځي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به ملاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی. مرګ چې راغی خلاصېدی ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي. یو مرګ دی، واقعي یریږي خلک نه، څوک یې نه غواړي. یو مرګ دی څوک یې نه غواړي، خلک د ځان خلاصوي نه غواړي، څوک یې نه خوښوي. خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی. دویم لږ مال، غریبي، دا د چا نه ده خوښه. هر سړی غریبي نه غواړي، مالداري غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني، غریبي ښه ده، د آخرت حساب کتاب په اسانۍ کوي. د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي، نه دې څوک بچ کېدی شي. یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو، نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دې ته چاوی چې د ما زوی مړ شو، دغه یو زوی او چې دا به څنګه جبدي شي. چاوی یاره پلان کېږي کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، د ورشه که څه دم درود دله وکړي. دالان هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زما زوی مړ دی، زه خو ډېره زیاته پریشان یم، او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و، او ورته ویل بلکل زوی به دې جمدي شي، خو یو چل وکړه، د 7 کورو نه مال اوبه راوړه، د 7 کورو نه، خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوي. هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي. خو د 7 کورو نه به وراوړې، هغه 7 کوره چې هغې کې مړې نه شوي، نو بیا به هغه اوبه دمم، نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه. 7 کوره نه چې د 20 نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه، یو کور ته ننوته، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، ولې نه د ما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، دا بل زموږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوي، ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه، تپوس کی تاسو کله خو مړې نه و شوي، یاره پلار مې هم جم دی، نیکه مې هم جم دی، نیا مې هم جم دی، خو د نیکه پلار هم مړ شوي. بل کور کله لاړه چې وګرځېده، او رښتیا خبره ده، تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ، داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي. داسې به څنګه پیدا شي؟ که پلار دې نه دی مړ، نیکه به دې مړي، نیا به دې مړي، که هغه نی د هغه پلار به مړي، د هغه نیا به مړي، د هغه ورور به مړي، بل به مړي. وګرځېده، ښځه پوه شوه، ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی، خو هلته هم زوی مړ دی، که زما بچی مړ دی، خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه هم زوی مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده، دې مولانا صاحب له راله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دې مړې نه شوي، او بس پوه شوم. ښځه پوه شوه، وی ګوره
داسې کور چې دې پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دې ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغشتی شي، که د میان نه رالې هم راغشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلي نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ ته راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسان د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام نظامه. لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا 2 ګوتې ورته مخامخ کم، د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راښکې شم. نو طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصی تی نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروتي، 2 قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی، یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې درته نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سوباسي نو دا فرشتې ورله نیغ په نیغه نه راځي، دی به ویریږي، لرې ورته کیني، لرې. دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي، بلفونه دي، هغه ورو ورو را نږدې کېږي. دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي؟ دا چمک او دمک، دا چراغان، دا څه چل دی؟ ورو ورو نږدې کېږي. چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي. وی دا خو څوک مخلوق دی، نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي. نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته. زمونږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافر هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي، د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکي. او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي، د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکي، دی ته محرومه کړي. نو چې ځن کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي، په دا ځن کدن کې ورته وښیي. دا فرشتې ورته وایي مه یېرېږه، دقه دوزخ و، دا ستا دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای
پتا الله حرام کړ دې به نه ځي نو بیا ورته جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دې په دا زنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په زنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغه محل له ور روانې څه مو خیال دی دی په تلوارې کې بني دی په دنیا سره کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یولید دوزخ یولید چې دا استانه ختم دغه جنت لبځي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دي دې پسې خلک خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت ته دې پسې خلک خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پسې غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ویني ورته و چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبځي دی خوشاله چې خدای را ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبد الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله لدی بوزم ارجعي الى ربك چې او نفس ته دا وي چې خپل خدای ته روان شه رب ته روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشاله پرواز بکئی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو څاڅکي وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابتې وځي هېڅ تکلیف په وته دی او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا غ جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي افرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دې په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په ما را وبونګ راولې انورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کی دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وی لکه دا غفلان کې د فلان کی زوی حضرت فلان کې خولي نو می اخلي هغه وفات شوې دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما هغه بیا ورسي علیین ته یا جنت ته ورسي د شهدا واغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نه صوباسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کېږي دا سات راکاږي او څنګه تراکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تاسو کړه یو ډېر لوی عالم وی کعب وی دا مسلم د کافر نه او د فاسق نه چې صوباسي دا څنګه وباسي وی دا سه مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغه د ازغي او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه تراکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا ساچ روباسي د ساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ورکي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې دې وراکاږي مالوچ بلامدین او سودی لمبه بنه کوي او لوخړې وباسي دغه رنګ دا صاحب دی وجود کې راخکی شه دا وجود لوخړې کوي الله دې مساعد یا الله ته مونږ وساتي
خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغه عذاب نه خدای اوسای. خطرناکه خبره. او دتم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت اوستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو هغه دوزخ ته به وځې. دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې ساتې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي تیزي نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مرد څخه بینتي دي وی دا غفلان کې د فلان کې وي چې په دنیا کې را د کم څخه نوم په هغې یادوي خیرې ورته کوي خدای ته تباه کې خدای رې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خوار چې که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څخه بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسئ. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به ته کولو نشي دا غدنې راو غورځي لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي. یو ظالم بادشاه د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاه چې ډېر ظلمونه به یې کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته داسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکران نه څنګه دلته رالې. ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور هغه د انسان په شکل زه خو نه پېژنم زه وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي. یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته لمونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي. یو سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته. بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص. وایي نبي علیه السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یاره وی راځئ لږ الله ته وجاړو سوال وکړو مقبرې ته ځو. یو مړی دی که را جمدې شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځن کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جديږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان کدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی که چې مونږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول. وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه یو جلق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر ووته. دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو. دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله. دوی ته تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم. وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و
د دې مرګ ال راته وایا وې 100 کاله مخکې رانه صوت دا 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله و چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځنکدن تریخوالی پروت دی وې دا هم را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دوه را جمع دی کړم اوس به بیا ځنکدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبلیږي نو مال د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځنکدن را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیاتو کې بار بار د مرگ ذکرو کې مرگ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کې دړې وړې کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړې کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی څنګه چې کم د مرگ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکه ده سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي پیسې ترې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو کنه هغه مال لاړ به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار ته نشي کول حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړې ده دغه بل کورو باري خدمت کړې ده نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه لیدا نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې دا نه جګري او ډوډۍ به خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث دنا د پیغمبر علیه السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دي کوم وخت کې مري نو دا صحابه ته ګر چا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادتو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زموږ په پیغمبر علیه السلام ګوري سلام وي یو مرتوی زما په نبی علیہ السلام سلام وي بل مرتوی زما په نبی علیہ السلام سلام وي دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دا نوکری غلامی دی کړی دا وی ولې جاړي وی ته خو باوسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته سوي وی د مر سفر رضات وګرځي او واقعي وګرځي کسړی انګلند ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته دي 15 کال پس 6 کال پس واپس شم د دنیا افریقي ممالک ته دي او پډیر لوي د پی ایچ ډي به کومول ته بزو امفیل او کومودابو کوم 15 کال مې یو کورس شو 15 کال بل شو 10 کال خو بیا خو راځي کنه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتل شته وې د مرګ دا سفر ډیر زیات لري دی او سامان کم دي ځکه جاړو نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي مونږ به څه د مارونو مرګ نخلاصي نشته تر دې حد پورې چې دا مرګ خپل نخلاصي مرګ نه دین نه مرګ نخلاصي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په میانس کې یو ځای دی پاغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ نو دی به ورته دغه ځای نه وګوري دی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به یې دې ته وګورئ هغې نه ورته پوښتنه څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شي حلال به شي
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته اے جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کېږي، بعضې وخت خوشاله نه د زړه اوچت شي اټیک راشي، کده خوشاله نه یو سړی مړ کېدی نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شي، او کده غم د لاسه څوک مړ کېدلی نو جهنميان به د غم د لاسه مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغې کندې ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې په لاره روانو ما یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوشلېد او یو سړی ترې راووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلېد یو سړی ترې راووت، غاړه کې زنځیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو رکوټې غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم، لږې اوبه راکا. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې، دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې راووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان له ګورې عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پرې راشي، او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما ته هغه دویم سړی وی چې پام کوه دله اوبه ورنکې، دا کافر دی. او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه کو. هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم، یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و د هغې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشنو مشنو. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. د هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه د ځمکې له دې قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو. وی مې چې دی چې دا چغې وی البول و مالبول د دې څه مطلب؟ وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربی کې متیازو ته وایي. چغې وی البول مالبول، بول
سدی بول سشے دے چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم. ما مخکې جمعه درته ویلي وو که قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاد را خبره پوره تقریر مې کړی و. ده به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسماتې به یې وکړه او څه متیازې به یې په وجود پرېوتې او څه متیازې به یې په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتغا خو تړاو ګرځېده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته داسې کې او دسو چوه جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته. خو ده زما خبره نه منله. او ورونو یادو ساته دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیه د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي. ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. چیلی چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وی چې سړیه سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی. نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي سپیره ته ځان ولې نه ساتي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول ملبول بول څه شی دی؟ دا خو ډېر معمولي څیز و ما ته ځان نه ساته او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو شن په عربی کې مشک ته وی. دا مشک له سرمنې یو شی وي د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه چولي. پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي اوس ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې. نو دی وی اشن مشکر مشن دا څه شی دی؟ وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی و تږی و زما د خاوند لراغې او د ده نه اوبه غوښتې. خاوند مې ول اوبه ور نه کړې او ده وی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه. وی داسې یو مشک ویزان دو وی دما خاون ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه. تش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوقې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه را پرېوته هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي اشن و مشن مشک څه شی دی؟ ګوره معمولی څیز دی معمولی غوندې اوبه پکې دي ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې دا څیزونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبب د عذاب قبر دی ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط یو منظر مې نه دی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي دوه یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی که زما درې ملور وی هغه به مم عثمان ته په نکاح کړی و. هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناسته او به جړل دومره به او جړل چې ګیره به په اوښ کولمده شوه قبر ته به کېناست. زمونږ به څه حالي
دومره به وجړل چې ګیره به په اوښ کول امده شوه. چا ته تپوس وکړو تذکر الجنة والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړئ. او چې قبر ته کینې نو جاړئ. او ورته څه وایي؟ وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر ښه شو وروستو به د دې نه ښي، او که دا وله خطرناک شو او دا ورله سخت شو وروستو به د دې نه هم سختي بیا. چې قبر ته کینم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم، واقعي توره تیاره ده د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانا ته آواز نه اورې خو د مولا په ژبه اورې، د پیغمبر په ژبه درته رارسېږي. اے انسانا زه د تیارې کوټې مه ګورې چې راځي ځان سره د ایمان رڼا به راوړې. نه پکې بجلی شته نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جنریټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی او سر دی بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې اچوم دا به زما د انور د تو نه ساتي، او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګوه، او سیبه د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان ښکلی وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، ښکلی وجود دا لاړ خاورو کې پرېوته. رڼا پکې شته؟ وایه نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړوي، د تیارې کندې مه ګورې. اے انسانه زه د مارانو لړمانانو د چینجو جالی ما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړی ده دی. که دارو دی راوړل د چینجو چینجي به نی بیا، که د مار او د لړم دارو دی راوړل نیب نه بی. خو ګورې که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه ده رونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما رضی ده ته اورو. او درې مواد څه کوي؟ اے دنیا کې حکمار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چینجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګې به راوالې مړه به کې، یا دارو به راوالې. نو قبر کې څه کې؟ تختېدې شی ته نه، لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نه ساتي، د آخرت د مار نه دې ملو ساتي، د قبر د مار نه دې ملو ساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي. اویا ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغه مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال د هغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولی غوندې خوشحالی زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مستی کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډو څه توجه نشته. او پته را راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپل وګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی،
بعض سپیر خلق دی هغوی د کافر او اهل کار دی، هغوی د قبر عذاب نشته وایي. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وایي؟ شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وایي یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب، هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورې ما څه څوک ملګري بدي نه چې راځي ماله سړی په سفر دی ملګري ورسره که نه په مقبره کیسې شپې سړی یېرېږي، او چې بیا د خاورو لاندې ملګري بدي نه د یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورې دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، ماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې دوه څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لري. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وایي وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. فرشته به ورته وایي. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس نه رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې د دې په اوږو د پاسه سور شمه. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کوم. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو یې شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن یې دلته اوس ودرېږه دا ونه ده. نو هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي جولی ډکه کړي. نو ویې وایه دې کې مجرم کم یو شو؟ فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دې ولې اوږې ته وخته او پردې میوې راشو کوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځوي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په دې قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامه لمده شو خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو 100 کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه 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 دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که زرې زرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر وته وایي، دنه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی. چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي، هغه الله چې اسمانې پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړي ده، نهرونه پیدا کړي دي، ښکلې ښکلې خبرې وکړي. ما دینو که دین دې څه دی؟ دین زما اسلام دی.
نبی دې څوک دی؟ پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او بعض علما وایي چې دا حجاب دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني. تپوس به دې کې دا څوک دی؟ نو د مسلمانانو خو د علماونو اورېدلي دي که نه؟ وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي و پیغمبري، وی دا زمونږ پیغمبر دی. جاءنا بالبینات، مونږ ته ډېر ښکلې واضحه احکامات راوړي دي، خشته معجزو سره راغلي دي. فتبع، مونږ اتباع کړې ده، مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده، ډېره زیاته نیکه بیبي. وی چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه، چا په خوب کې ولیده. وی سوال جواب دې څنګه و؟ وی فرشتې رالې، وی ما ته وی چې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه رالی؟ وی هغې راته وی د اسمان نه رالو. وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی؟ وی چې نه زمونږ رب خو یاد دی. وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه رالی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی، نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم، ما نه به څنګه هیر شي؟ یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه، تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ، تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي؟ ما د خپل رب یاد دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د حضور پاک نه تپوس وکړو، وی دا تپوسونه چې د انسان نه په قبر کې کېږي، وی عقل به په ځای وي؟ وی یو. وی حس به په ځای وي؟ حواس، سترګې، غوږونه او پوزه دا برابري؟ وی بالکل برابر وي. لیونی خو به نی سړی که نه وی نه، وی بس بیا پروا نشته انشاءالله چې عقل په ځای دی او وجود غوږونه برابر دي، نو موږ نه به خپل رب نه هېرېږي، موږ نه به خپل پیغمبر نه هېرېږي او موږ نه به د خپل دین نوم نه هېرېږي. ټیک ته که نه؟ چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله، د الله نه غیرتي ذات نشته، د خدای نوم به ته هلته نه هېرېږي. چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي، نو هغه به ترې څنګه هېر شي؟ او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي، اسلام به ترې څنګه هېر شي؟ وروڼو، څوک رب نه یادوي، رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلک یادوي، اب بیا یېري لاندې د اسلام مطابق ژوند نه تېروي، د اسلام طریقې یې نی خوښې، نو چې اسلام مطابق ژوند نه تېروي او د اسلام دی نه دی خوښ، نو قبر کې به څنګه یاد شي؟ او د رسول الله مبارک شکل د هغه طریقې دی نه دی خوښې او د انګریز طریقه دی خوښه ده، نو بیا تمه مه ساته. او چې کوم کافر دی هغه نه تپوس وکړئ من ربک، هی لا ادري، نه پوهېږم. پیغمبر دې څوک دی؟ هی لا ادري، نه پوهېږم. ګورې په آخرت کې به سړی دروغ وي، قبر کې نشي ویلی. دین دې څه دی؟ هی لا ادري، نه پوهېږم. فرشته به ورته لا دریته ولا تلیته. ظالم نه د عقل نه کار اخیستلی دی، په عقل به دې الله معلوم کړی او نه دې د چا تابعداري کړې ده، نه دې څه لوستل کړي دي، نه دې د چا اتباع او تابعداري کړې ده. فیضرب بمطارق من حدید، رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووایي، او یو غزار چې وله ورکړي او دې چغه ووایي، نو دا به مشرق نه مغربه پورې دا حیوانات هم دا چغه وري، سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي او دا قبر پې راجوخ شي. په نیک عمل هم راجوختېږي. ګورئ، خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي. وی لږ نور زور هم راکه، سر مې خوږېږي. وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکه. او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي، رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي، او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي. دا د قبر عذاب دی، الله دې مساتي. دا قبر ورته وی دی نیک عمله ته، دوی ته د ما په شا ګرځېدې او وی زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې، اوس ما ته وسپارلی شوې، ګوره څه در سره کوم. دا قبر ورته وی، نو فراخه شي ورته، دومره فراخه لکه د سترګو نظر چې لګېږي.
او چې بدعمل انساني وی ته د ما په شا روان وې په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شو تکله شو څه در سره کومه وی پې راجوخ شي نو پختی په پښتو کې وردن نه کي څوک وایي حضور پاک وایي څوک وایي حضور پاک وایي دا خطرناک منظر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی القبر روضة من ریاض الجنه وی د چا د پاره قبر د جنت د باغچه ده او د چا د پاره حفرتون کنده ده من حفر النیران د جهنم د کندونه او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو اواز کوي وی دته د جنت یو بستره پکې خوره کې د جنت ته ورته سوړه کولو کې خوشبویي به راځي او هغه تازګي به ورته راځي او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستره ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته و بدبویي ورباندې راځي زما وروڼو دا د قبر ژوند دی نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک د قبر عذاب او د قبر خوشحاله د مسلمان د پاره خوشحاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی مسلمان بس کوي مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر یې وړی وی که بدعمله دی نو زر یې یو څه چې خلاص شي ته زر یې یو څه چې خلاص شي او که نیک عمله دی نو جنت ته ځي زر یې وله ور ورسوه زر بخخه زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي او بل ورځې خخی داسې نه لري پکار بچې څونه وخت کې قبر تیاریږي نو بس هغه مره انتظار وکړي او مړې خخول پکار دی غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشته دار ولا غسل ورکړي او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق پکې جنازه ده ګورې مونږ خلک جنازو هم په بدل ځو هلکه د مې جنازه کړې ده نو کوم ول او د نه ده کړې نه ده کومه او د مې قبر له تللی دی د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون دا خبرې مه کوې ورونو چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تا له راغلی دی او که نه یو سړي د چا جنازه کړې یو ښځې جنازه کړې وه سړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خو دا چې کم مړ نن خښ که مالدار غوندې مړی دی کفن یم اعلی دی دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم دا هم ډېر شی دی د شپې لار چارې بیلچي واخېسته هغه د زنانه قبر یې وکنو څنګه یې قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې عجیبه ره جنتي ره جنتي نه جامې وباسي جنتي ره جنتي نه جامې وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم وی زه خو ګناهګاره ښځه وم خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش هم وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو هم خدای وبخلی دا حقیقت دی د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي ورونو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقې دي دو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کې او مونږ نه خدایه د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زموږ نصیب کې او په مرګ هم زموږ نصیب کې خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي د قبر زندګۍ چې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کړي مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي مریضانو له شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نه نفسي کې اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول